अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर मीडिया चैनल के दलता हर कले वयू उम्मीद लरम چې تاسو ټول به روغ خوشاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو مینوالو په پېښور بوډویله کې چې کومه افسوسناکه کومه دردناکه واقعه رامخته شوې وه چې د 21 کالو پیغلې جینۍ چې عالمه وه په مدرسه کې به یې خلکو ته سبق ښودو، د بوډویلې سره یې تعلق ساتو، هغه د مدرسې نه اغوا شوې وه. 3 ورځې د هغې اغوا کېدو کوشش شوی او بیا د هغه 3 ورځو نه بعد په څلورمه ورځ باندې د هغې لاش چې سوځولی شوی دی او هغه بیا په قبرستان کې غورځولی شوی دی. د هغې قاتل څوک دی؟ قاتل نیولی شوی دی. قاتل په بیان کې څه ویلي دي چې دغه عالمه جینۍ ولې قتل کوله. ټول معلومات تاسو ته دلته په دې ویډیو کې راکوم. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتو نه ځان خبر کړئ. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله خامخا وکړئ. زموږ هر یوانۍ معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو مینوالو، تېره ورځ چې کومه افسوسناکه کومه دردناکه واقعه په پېښور بوډبیله کې رامخته شوې وه چې د 21 کالو پیغله جینۍ چې عالمه وه په مدرسه کې به یې خلکو ته درس ښودو، هغه د مدرسې نه اغوا شوې وه. 3 ورځې اغوا وه. په څلورمه ورځ باندې د هغې لاش پیدا شو. هغه 3 ورځې د پېښور بوډبیلو خلکو ټول په سړکونو باندې تېرې کړي، شپې په سړکونو، ورځ په سړکونو. هغه جینۍ کوشش باره کې پولیسو ډېر زیات کوشش وکړو خو د هغې لاش میلاو شو. بیا د هغې لاش میلاوېدو نه بعد پولیسو د هغې قاتل باره کې ډېر زیات سوچونه وکړل. د هغې قاتل خو هم ګرفتار شو. قاتل بل څوک نه بلکې د هغې د خپلې خور خاوند راوختو. قاتل وایي چې دا قتل ما د دې دپاره کړی دی چې دې عالمې جینۍ د رښتې نه انکار وکړو. د هغه رښتې انکار دې ته دومره غټ سبب څه شو دوستانو چې د هغې قتل پکې وشو. دوستانو مینوالو، چې کم قتل شوی دی هغه بل چا نه دی کړی بلکې د خپلې خور خاوند یې کړی دی. د خور خاوند یې وایي چې د ما نه ډېره زیاته غټه غلطي شوې ده چې ما اوس دا قتل کړی دی. اوس په خپلو کړو باندې ډېر زیات ستومانه یم. نو دوستانو تېره ورځ چې کومه افسوسناکه واقعه رامخته شوې ده او د هغې قاتل ګرفتار شوی، نو قاتل ته تر اوسه پورې سزا نه ده میلاو شوې. وایي چې قاتل ته به ډېر ځل تر ځله سزا میلاو شي ځکه چې قاتل ډېر زیات ظلم کړی دی. دغه عالمه جینۍ ډېره زیاته په بد حال سره قتل کړې ده. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله خامخا وکړئ. زموږ هر یوانۍ معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي.